یوه وعده در سره کوم ووځو دا 3 میاشتې در سره لیکلې وعده کوم په سټامپ پیپر در سره کوم راشئ او پکې 15 کروړه جرم هم کېږدم در سره ټول کام یو کو ټول داخله ډاکوان دې وباسو ما سره ودرو که صوبایي ده که قومي ده ما په خولې شو په 4 میاشتو کې مې که درته ګیس بیل رانه وستو 15 کروړه روپۍ جرم به در راشئ راشي ټول کام کې وګرځئ محنت وکړئ کام یو کوي چې بس یو سړي سره ودارو 15 کروڑه په سټامپ پیپر در سره جرم لیکل او که یایو 15 کروڑه تاسو ته سړي سره صراف سره امانت کېږدو راووځئ وځئ ټول کام ته چې بل سړی نه مني کوی شو ولې چې ما یقین ده ډېر اوپنلی دغه یې وکړه او دا زه در سره وعده کوم د دې شي ریټن کې راکړه څه 5 میاشتو کې ته ما ته ګیس راولې دا ټوله شیانګره درته یې واخلم ولا تا 5 میاشتو یاد کې 3 میاشتې مې یاد کړې الیکشن بعد مې 3 یاد کړې ګوره ریټن کې بیا ما ته بیا هم ریټن کې راکړه وایي څه ریټن کې راکړې دا چې اگر زوره ده انشاءالله څه ته ما ته ګیس راولې ما ته ټولو نه زیات ډیمانډ اول د علاقې او د ګیس دی دا زه تاسو ته ځاني ته وانم کوم ته هر شي در سره ولاړ یم ته ما ته ریټن کې راکړه په ریټن باندې ما سره ودرېږې زه درته ولاړ یم راغله دا یوه بله خبره څه تا دغه والا وکړه د ته چا سټې اخیستې وه دا مو کسان پورا دی چې ما سره 12-13 کسانو چې چا سټې اخیستې وه هغه ته معلومه زه هغه ټایم دوبۍ کې وم پاکستان کې نه وم چې پاکستان ته رالم ما تا دا سټې ولې اخیستې دی نه ما خو نه دی اخیستې هسې داسې خبرې وکړې ما ورته ویلم نن د بعد د ما علاقې نه به انشاءالله تا ته څه میلاو نه شي او میلاو هم نه وو یې چې هغه دې ته میلاو شوي وو هغه میلاو شوي وو هغه تا ته پاتې څه حدونه کوم ځای نه میلاو ورته هغه تا ته ښه پاتې زه اوس اوپنلی نه شم ویلی څه بکسې څنګه ډاکې دي هغه ته ښه خبر دی موږ خلک څه کله لوز وکړو زبان وکړو هغه بیا بېغیرته سړی وي څه هغه واوري او دا د ما خپلې باندې زه چونکې ضیاءالله سره په دې کمنټمنټ ولاړ یم چې ما ته هغه علاقې ما ضیاءالله ته کله زه پي ټي آی کې نه وتم زه اوپنلی خبره کوم نه چا نه ډارېږم نه د چا د کوره خورم زه پلاو ما هغه ته ویلو چې ضیا به یې وره ما زه تا پي ټي آی ته ځم حالانکې زه یو آزاد کانډیډیټ وم زه علاقې دپاره جنګېږم ما سیاست سره هېڅ قسم تعلق نشته په سیاست د علاقې دپاره که د ما د سر هم سي مال هم سي هر شي ته زه ولاړ یم خو چې ما علاقې کې خلکو ته پیدا میلاوېږي زه به هغه ځم ته ما ته کار ونه کړې ضیا به یې تا سره نه یم ښه کولو مو ورته ویلي نن د یو ما سره ضیا څه څومره کار کړی دی زه هغه اوس هم مشکور یم بیا بې مشکور یم خو چونکې ته د ما ورور عزیز یې زه تا سره دا شی دغه کوم څه کله ته ایم این اې ته ودرېږې ما ته چې څوک هم دا دغه راکوي څوک هم دا اوس ګوره دې کې څو پارټي دي تا اوپنلی چیلنج وکړم زه درته اوپنلی چیلنج درکوم چې انشاءالله تا سره به مو ولاړو خو شرط ورکې دا دی چې بس وا بیا وا نه وړې دا ریکارډنګ دا هم کېږي بې ریکارډنګ بیا به راته که زه دې واړېدم زه به ټول عمر بیا الیکشن نه کوم نه زه دې علاقې کې خپل کار کوم دا څه څو راځي که پښتانه ځانته یې پښتون ځانته یې چیلنج قبول دی تاسو ته ګوره ما غټې خبرې وکړي چونکې زه بلې پارټۍ سره تعلق پارټي هر څه زه د یو سړي سره تعلق ساتم هغه ضیا و چې ما ورسره اوس هم تعلق دی چونکې هغه وس کې هغه دغه نشته څه کوم زه د ګیس دپاره زه بلې کوشش کوم د موږ خویندې میندې ټول کوشش کوي چې موږ د ګیس راشي موږ د غرونه آباد شي علاقه مو آباده شي د خویندو میندو ته مو آرام سکون میلاو شي لہذا نن ما خپل ځان باندې اوبه واړولې زنده‌باد
کوم څه زه د پارټي پرېږدم سیاست ویلا پرېږدم دا زه کولم کولی یم دې سره به زه کمنټمنټ کوم دې ووټ پکار دی ووټ به ورته زه پیدا کړم دا علاقې خلک څومره دي ووټ به ورته زه پیدا کړم زه کوم دغه وي انشاءالله ته وګوره که چېرې په ووټ خو وي که نه خو عباس بھائی لاندې درته یو څه اور به نه دی هغه بس ټوله کور زه خبرې به داسې کوم چې هغه راغلی خو انشاءالله تاسو کوم دغه وګورو کوم ور وګوره بیا مو پاتې نه کړو دا بېغیرتو کارونه په پوه شوې چې ما په ځان باندې اوبه واړولې بیا تاسو هم دا درستو ونه کړو